حدیث مبارک کې راځي چې د ګناهونو د نافرمانو مثال نبی علیہ السلام د تیارې سره ورکړی دی یا د تور ټاکي او داغ سره ورکړی دی چې یو بنده یو ګناه وکړي نو په دې زړه یو تور ټکی یو تور داغ ولګي او دې توبه وباسي نو هغه وینځلی شي ختم شي او که نه دې توبه ونه باسي او بله ګناه پسې وکړي بله وکړي نو هغه تور ټکي او داغونه سیوا کېږي تر دې چې دا زړه بلکل تک تور شي بیا د نیکۍ طرف ته الله وایي اډو رغبت او شوق بس کې نافرمانۍ طرف ته رواني نو دقه د دې د اعمالو مثال بلکل تیاره ده او قرآن کې الله جل شانه ذکر کړی دي دا مؤمنان بندگان د قیامت پر ورځ چې کله جنت ته رواني دي سره به یو خاص رڼا ورسره وي دا کافران فاسقان فاجران دي به رامنډي کې دي مؤمنانو ته وایي چې منګه خو ستاسو ګاونډیان یو ستاسو پیژنګلوي یو زه پلان کې قسم کنه ستاسو رڼا د زما سره نشته مال د خپل رڼا نه لګ رڼا راکا ته پر رڼا کې رواني ما ته تکلیف دي تیار د مال لګ رڼا راکا هغه به ورته وایي چې رستو واپس لاړ شه دا رڼا خو هغه ځای کې میلاویږي هغه هلته کې چې د رڼا میلاویږي نو چې کله وایي دې شاته وګوري نو هلته به تیاري څه بلي چې واپس را وګوري دلته به الله جل فرمایي موږ یو دیوال حایل کو په منځ کې یو پرده به حایله کو دنه به هغه رڼا چې دی هغه تر ته به چې دی به دی خو په تیاره کې پاتې شي نو الله جل فرمایي چې دغه رنګې دی به په تیاره کې چې دی پاتې شي هېڅ هم چې دی هغه به ورته میلاو نه شي